محمد عامر اخر د بابر اعظم په حق کې یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی. محمد عامر د بابر اعظم په حق کې څه ویلي دي چې تاسو دا بیان وورئ حیران بشئ. لکه دا کھلاډیان کله د بابر اعظم مخالف کیږي، کله دغه مخالفت کوي او کله دغه په فیور کې داسې بیان جاری کوي چې کرکټ شایقین چې کوم وی حیرانه کی یار چې دا څنګه خلک دي. عامر چې څه بیان د بابر اعظم حواله سره جاری کړی راځي پاغه باندې ډومبنه خبره کو بیا په مخ کې نور تفصیلا خبره هم کو. عامر ویلي چې بابر اعظم از د مین پلر اف پاکستان بیټینګ لاین اپ. بابر اعظم چې کوم دی غره پاکستان د بیټینګ لاین اپ یو اهم کړای ده، یو اهم ستون دی، یو اهم ستنه ده. څنګه چې یو چت بغیر د ستون نه بغیر د ستنې نشو درېدی، نو داسې وي د پاکستان بیټینګ لاین اپ هم د بابر اعظم نه بغیر نشو درېدی. and without him the team is incomplete. بابر اعظم نه بغیر و ټول ټیم چې کوم دی نامکمل دی. those who decided to drop him are not even worthy of making such a decision. کوم خلکو چې دا فیصله کړې چې بابر اعظم دی ډراپ شي، نو یو د دې قابل نه دی چې داسې قسم فیصله وکړي چې بابر اعظم د ټیم نه ډراپ کی. بابر has scored 4000 runs in T20 cricket. How can you drop a player like him? بابر اعظم وای په T20 کرکټ کې 4000 رنونه جوړ کړی دي، نو څنګه ته د بابر اعظم وانته کې داړي د ټیم نه ډراپ کې؟ دا څوک وای؟ دا عامر وای. او چې کله د بابر اعظم نه بغیر د T20 ټیم اناونس شو، نو دی عامر د هغه ټیم سپورټ کولو، مونږ هم خیر سپورټ کولو ځکه انډیا خلاف میچز او هغه میچز مونږ پاکستان ټیم ډیر سپورټ کولو. که نو هم سپورټ کولو نو سپورټ مو په دې وجه کو چې انډیا سره میچز او هغه کې ای څومره غټ شکست خوړو. هغه کھلاډیان چې د انډیا خلاف مکمل فلاپ شو په درې وړو میچونو کې ته بیټینګ کې فلاپ شو، ای راغلی دوس په قائد اعظم ټرافای کې سنچریانې وخیرورا. محمد حارث سایم ایوب هم ډبل 50 وخلی په یو اننګز کې هم او په دویم اننګز کې هم. محمد حارث چې کوم دی سنچری وخلا. حسن نواز هم پکې ښه بیټینګ کړي. سلمان علي هغه خیر لاس اپډیټس نه دی راغلی، خو هغه کھلاډیان کم چې فیل شي وای راغ دلته په قائد اعظم ټرافای کې سکورونه روان کړل، دلته سکور نه کول، دلته سکورونه روان کړل. خیر امیر باندې خبرو کو. امیر نه علاوه نور چې څومره هم د بابر اعظم مخالف دي، مې وې چې د ډراپ کوي دا T20 کھلاډي نه د کپتانی په حق کې زم نیمه زم دا نه چې کپتانی ورکړل شي، زم دا نه غواړم. او بابر اعظم لم پکاري چې د کپتانی دی ریس نه ځانو باسي، بس کپتانی بیخي ورو بخي، بس دا د کپتانی یو شوق نه کوي، د کپتانی د لالچ بیخي د ذهن نه لري کی، د کپتانی د لالچ بیخي د زړه نه وباسي او صرف ایز ا بیټر په ټیم کې وای چې زبا ایز ا بیټر تر کومه ز گیم کول شم زبا ایز ا بیټر د پاکستان کرکټ ټیم کې لوبېږم، نو کې دې شي بیا دغه پرفارمنس کې هم مزه راشي، دغه پرفارمنس کې هم امپروومنت راشي. بل دا کپتانی یو ایکسترا بوج وي، د کپتانی یو ایکسترا بوج چې هغه هر بالر یا بیټسمن چې کوم وي، هر کھلاډي چې کوم وي هغه نشي برداشت کوله. او بل یو کھلاډي چې خک کھلاډي د ضرور نه چې یو کامیاب کپتان هم وي. غټ مثال به د لزر سچن ټنډولکر درکم، غټ مثال به د لزر د ویرات کوهلی درکم چې دواړه د انډیا سره چې ټول دنیا عظیم بیټرز دي، خو کپتانان صحیح ثابت شوي نه دي. ټنډولکر له هم کپتانی ملو شوی و ناکامه کپتان، ویرات کوهلی له هم کپتانی ملو شو چې ناکامه کپتان. دا ډیر بیټسمنان دي چې ښه بیټسمنانو خو ناکامه کپتانانو. نو بابر اعظم هم ډیر ښه بیټسمن دی، خو دما په خیال یو ناکامه کپتان دی، د کپتانی د منډې نه ځان وباسي او صرف ایز ا بیټر د ټیم ته واپس وشي. نو ځکه ټول خلک چې کوم دي د بابر اعظم په حمایت کې بیان جاری کوي چې اټ لیست بابر اعظم د ټیم نه نو ډراپ کول پکار. څومره هم لیجنډز دي، څومره هم ایکس کرکټرز دي، ای وای چې بابر اعظم د ټیم حصہ پکار وا. خیر تاسو دې حواله سره د عامر بیان حواله سره لري کمنټ لازمي وکړئ.